الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. محترم حاضرینو ډیر ستړو ستومانه مرګرو څلورم ورځ ده نه تاسو آرام کړی دی نوم خوب سم کړی دی نوم دمه کړی ده خدا لمحات د تکلیف دا به انشاءاللہ ہمیشہ یاد ساتھی او یو لذت او یو خون با ستاسو زړه ته راځي. الله دې کی چې دا کړهو تکلیف زمونږه او ستاسو ذریعہ د نجات او د خلاصونو ګرځي. دار سنمخ کې زمونږه د جماعت انتظامیہ که زه یو نوم علم شاید زمانہ یو نوم ییر شي پاتې شي او هغه ته په تکلیف ورسی
و مجموعی حیثیت باندې زمنګ د جماعت انتظامیہ د صوبې بیا انتظامیہ د ضلع او بیا زمنګا د ضلع ثوابای انتظامیہ د پولیس زمنګا اداري زمنګا طلباء علما زداغي ټول ډیر مشکور یم زدا علماء نه علاوه د عوام رونو ډیر مشکور یم چای من سره په دې اجتماع کې او په دې حالو زالو په منډو تاړو کې مرګرتیا وکړه تاسو خو زما صفات کوئی وزا دومره قابل نیم تکړه نیم مخیار نیم یو ساده سودا انسان ما ومالا الله مرګري ډیر خواږه راکړي دي ډیر د کار راکړي دي ډیر د مینې او د محبت راکړي دي زه आवाज اس کاروم نشم کوله تر سوچ ما سره زما مرګري نه زه ټول مرګرو ډیر شکریا ادا کوم او دا الله دربار کې دعا کوم چې الله دې لډیر اجر ورکړي زه د پنځپیر د خلکو خصوصا او د عامو مرګرو د خواوش اکلو والا او شکریا ادا کوم شای ملمنو تا د زړه د کومي هر کلی ویلې دي استقبال کړي خپل دیره بیٹکونه کورونه او ځایونه دا غي د پاره مختص کړیو ځایونه ورلا ورکړي دي چای روټای خدمت کړي زما دعا ده چې الله دې دا غي کورونه د خیرونو او د برکتونو نه ډکې چونکه آخري راز دا آخري بیان ده زبدا کوشش کوم چې زه بیان ډیر وګد نه کم زګا زمانه مخکې جبال العلم د علم غرونو لوی لوی علماء او خطابات وکړل مسائل بیان کړل او پای کې هغه هیڅ کمې نه کړو ما ټول بیانونه اوریدل هر یو عالم چې بیان کو زه تا پس کې دم او خوشاله دم و د بیمارای د وجنا مستقل دی ځای کې نشم کې ناشته او زما دا ارزو او شوق چې دای بیانونه کوي او زی اورم نو مال دا مزرا کوي و د مارګرو حکمي چې اخیری بیان به تکې نو زه مختصر او لاندې یو څو خبرې کوم کله چې الله بنینو انسان پیدا کو نو د انسان نمخ کې الله دا دنیا پیدا کړې و په دې دنیا کې ملائکه سیدل پیریان سیدل الله فیصله د بنینو انسان د وجود وکړه او ملائکه راجم کړه هغه دوی زب دنیا کې او خلیفہ پیدا کوم ملائکو مخبل رائے ورکڑا چکا دیلے پیدا کے چستا ہم دو سناوی استا پاکی بیانی نو آخو منگا کهو او نور دای با دا یو بلوینی تویی فساد بکی خوخ استا دا ملائک عالم الغیب نو و ملائکو دا کتلیو چه با دی دنیا کی یو سسٹم روان دے پیریانو سیگی د یو بل دشمنی کوي د یو بل ویني توي یو بل وجني دې دنیا رواج په دې روان دي چې انسانان به هم دغه چل کوي دې ته وایي تجربه یو د علم غیب او یو د تجربه
عیسیٰ غجی ملام وی منہ تجربیات نو دا یو تجربی کڑائی جنگی او مخیزی او سوچ کئی چی تاریخ دا گوری چی دا شوی دی دا شوی دی دا شوی دی انجام دار آگلے نو کہ دیشی چی آئندہم دا غسکی گی کلا صحیح خیجی او کلا غلط و اللہ ورطوی زپوئی گما او اللہ بنینو انسان پیدا کا او ملائکو توی انی جائل فی الارض خلیفہ ز دنیا کے خلیفہ پیدا کوم خلیفہ د خلف نہ دے خلف وہی رست پادگی دن کی تا او چه فاتحه د لام سره شي خلف نو بیا نال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا زیاو انسان پیدا کوم خلیفہ گنی معنی مفسرین کئی او حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ او دا آغا تابدارو بیا گنی معنی ذکر کری دی یو معنی دا چه دا سی او قوم پیدا کوم یخلف بعضهم بعضا چاہی با دا یو بلنا رستو رازی نیکه بای بیا با پلاری بیا با زی بیا با نوسی بیا با کڑوسی دا یو بل بزای باندی برازی یو معنی دادا خلیفہ معمور قرآن دا ٹول معنی ذکر کری یا داود انا جالنا کا خلیفتا فی الارض داود اتمنگا معمور بزمگا کی گرزولے زتا تا حکم کم او تزما حکم نافذ کے تزما حکم خلق طرح سے نو خلیفہ مانا معمور یا خلیفہ دا پیریانو یا خلیفہ دا ملائکو خدا یو مانا علم او باغی باندی زمخ کے زم چالاوی انی جائل فی الارض خلیفہ زمگا کی او معمور پیدا کوم زباغت حکم کوم او غبا زما حکم خلقو باندی نافذ کئی او خلقو تبی رسی حدیث کے راضی د بنی اسرائیل و انبیاء چیو تسوسهم الانبیاء دا انبیاء و بداغی سیاست کو نو سیاست دانا چی اغی الیکشن کولی اغی اٹھونا غختل دا اغی سیاست داو چی دا خلقو دا حقوق و نگہبانی خلقو تا دا اللہ و امیر رسول دا اللہ دا مناہیونا منکول چا اللہ با و تسوین و اغا بے خلقو تا رسول و اغا بے خلقو تاوی دا یو سلسلہ اللہ روانہ کرا او دا دید پارا با اللہ آغا خلق پیدا کول چگا با برگزیدو آبا نہایت پاکو دا غی پا لمن با داغ نو دا غی پا عقیدہ کے با فرق نو دا غی پا عمل کے با فرق نو دا غی نو گناہ نکی دو چاہیے تے انبیاء علیہ السلام وی دا سلسلہ را روانوا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دور راگے بادشاہانو سر پنگی واچی دی بادشاہانو سر مقابلی شروع شوی خونہ ابراہیم علیہ السلام علیہ چھ اقتدار مال راکا نہ موسیٰ علیہ السلام فرعون تویلیو چھ اقتدار مال راکا بلکہ دائے ورطوی ان ادو الی عباد اللہ ما تدا اللہ بنیان پریدئی زو تدا اللہ دین خیمہ زید غلامین اخلاصو ما زو تسم لار خیم او دا دیو جد موسیٰ علیہ السلام مرگرے ادری دا غوئی یا قوم اتبعونی آدکم سبیل الرشاد
وزما قوم ما پس راشي زر د سم لار خیمه فرعون دا مقابله کی وئی اتبعونی سبیل الرشاد ما پس راشي ز سم لار خیم دو لار شوي یو لار د فرعون دا چاغم وای ز سم لار خیم او بل لار د موسی علیہ السلام او داغه د مرګرو دا چې هغه وي موږ به راځي موږ د تسم لار خيو دا باندې الله نه پرې خو دي چې سبا یو سړی وای زنا خبره ما ته پته نه و ځکه الله انبیاء را لېږل لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل چې د خلکو دلیل او باندې پاتې نشي چې الله مونږ ته پته نه و مونږ ته څوک راغلی نه و لارې راته نه وه ښودلې دا دلیل او بانې سبا پاتې نشي او د دې وجه نه سوره ملک هم وایي کلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر چې جهنم ته جهنمیان وغورځولی شي ملائک با تی تپوس کئی سوک یرون که نو راغلے سوک ملا نو راغلے پیغمبر نو راغلے چه تا تے یو صحیح لارا خود لیوا قالو بلا قد جاءنا نذیرون هائی وی بیشک یو راغلے او چغی والی وی یو ملاو خو منگ سکڑیو فقط دبنا منگ وی دے دروغ وی دے دروغ وی وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ من وی اللہ دانی دی اس شے نے را لے گلے ملائک بہتوئی ان انتم اللہ فی ضلال کبیر تاسو نوئی مگر لوے گمراہی کی پراتوئی تالا خو اللہ عقل در کڑے ہو کنا نو دائی بچوئی کی وقالو لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب سعیر ارمان دے چھ من کی عقل وے من قرآن اوریدل او نن با زمنگا زای جہنم نو زکم زای جہنم شو چه من ویر دا زای جگڑا دا یوی ما پس رازا بل وی ما پس رازا یر زپا یوا کی نیما نبیا با سبا ارمان و افسوس کے زمان مہربان نن سوچو کا اوزان بو اگر چه سبا دلیل و بانا پاتی نشی دا سلسلہ را روانا وا حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد دا اسحاق علیہ السلام اولادو دا اسماعیل علیہ السلام اولادو دا اسحاق علیہ السلام اولاد کے اللہ دیر انبیاء راو لے گل حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ و حضرت ایوب و حضرت یوشع او نو دیر انبیاء علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام اولاد کے اللہ یو راو لے گل آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختانوئی سل دے عمرہ کو یو دے ممرہ اب پختانوئی دے پختو یوزی الہ کر دے اور دیر بے غیرت دے پلار خون روانوی یو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کو اور اگلے آخری کتاب ورکو اگه د عربو اگه ټوله معاشره بدله کړه عقیده ولا دروانی نه سمې تراوسته عملی ولا دروانی نه سمې تراوسته معاشرتی زندگی ولا دروانی نه سمې تراوسته هغه ظلمونه او زیاتی چای به په زنانو باندې کول نو دا هغه زنانه حقوق یې وښودل آغا ظلمون او زیادی چاہی و معشومانو باندی کول نو آغا ورطاو خودل آغا ظلمون او زیادی چه معشومانی جنکای بے خخولی آغا ورطاو خودل ویدل موعودت سئلت بے ای زنبین قتلت آغا یتیمانان چاگئی سرفا ظلم کیدن آغا ورطاو خودل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. دای ورته وی چې یتیم مالی خور ګډه کې ور واچو الله بوله جهنم ځای کی. دای ورته وی ارایت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم. هغه سړی نه خبرې چې قیامت نمنې قیامت نه انکار کوي. فذلك الذي يدعو اليتيم دا هغه سړی چې یتیم لټلې ورکوي. ولا يحض على طعام المسكين. مسکین او غریب په ډوډۍ باندې خوراک باندې دې زواله نه کوي. معاشره بدل کړه. مظلومان راوچت کا هغه براو ګرځول. حبشي غلام را پاسو او چې مکه فتح کړه هغه ته وای خانه کعبه توخی جوازانو کا. غلامان شاهان او بادشاہان کړل. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عربو هغه نقشه بدل کړه. هغه عرب چې هغه د یو بل دشمنانو او یو بل په وجلو به فخر کو. تاریخ ذکر کوي بلوغ العرب فی احوال العرب د نوفل افندی. دارنګي سناجه الطرب، دارنګي النجوم الظاهره، دارنګي رسوم جاہلیت کې مولانا نجم الدین سیوهاروی چې د عربو یو الګ با اسمان دي سورلی وکړه او توره به په لاس کې واغستا او غشه نو هغه به خیرات کو د خوشاله می چیزې می د جنگ شو. د جنگ مینا وا پکې هغه عرب چې هغه د یو بل وینو تګیو نو الله وایي واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. یاد کئی دا اللہ نعمت بتا سبان دی کلا چی وی دی یو بل دشمنانا دی یو بل لوینو تگی وی پی یو بل باندی میلان گولا دی یو بل مرگم فخر گانا تاسو رونا رونا گرزو لئی فاسباتم بنعمتی اخوانا. تاسو دا اللہ پا نعمت باندی رونا رونا گرزی دی وکنتم علا شفا خفرت من النار فانقذکم منها. و صرف دنیا دا اللہ خیستا نکڑا آخرت ہم دا اللہ خیستا کا دا جہنم با کنار باندی اولاد وی داغی نے بچ کڑی. تاسو باندی او احسان و نعمتیو کو دا انقلاب لالا یو یتیم بچے میدان کی ادرو چغو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نے یونیورسٹی ویلے وا نی کالج ویلے ہو نی باقاعدہ سلاسی مدرسہ اسکول ویلے ہو اگر پاک بازو داغ دن باطن پاکو داغ زڑ پاکو داغ توینت پاکو داغ اخلاق پاکو داغ عادات پاکو. نن داغ وارثان رالل خلق تی اریگی. نن داغ وارثان رالل زان نبو بلا جوڑ کی خلق یا رئی دورا دورا ویختوے پری خودی ازان میں لیوانے کڑی. داغ وارثان رالل داغا دینی پا شرمونو باندے و شرمو. اسلام بدنام کا مسلمان بدنام کا دین بدنام کا تو خود پیغمبر وارث ہوئی دا تا دان سر سو کرل تا باندې خو خلقو دا پیغمبر اگا شکل اگا ذہن کی راوستا تا تا بے قتل ہوئی زمانگا پیغمبر تخبل اولیاء دی روان اکڑا شکل دی روان کا اخلاق و عادات دی روان کا تا سر بساڑے سو کی. آغا پیغمبر چه کافر راغلے
او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي صحابه ته ویل دله بیزول شي پای ولا ورکي پای وسکل زګه هغه وخت د خوراک نور سونه پای وسکل بیا وګوي مور نشوما وی بل ولا شي بل ولا شلا بیا مور نشوم وی بل ولا شي یو به ولا لو شلا و بيزي ولا شلی او هغه پایسکل چې دایو قتل اخلاق د پیغمبر دیو قتل ایمان راړو بل ټیم راغی او بیا وګیو رسول الله صلی الله علیه وسلم بيزا ولا شي چې پای ولا شل ورګل وینورس کې وینا موړ شوما رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الکافر یاکلوا فی سبعۃ اما والمؤمن یاکلوا فی ما واحد کافر په وکل مو باندې خوراک کوي مؤمن په یو ګل ما خوراک کوي د دې حدیث غړي معنی محدثین ذکر کوي یو معنی دا چې کافر داغه ګډه ته خوراک زیو هغه نمړیږي زګاغه بسم الله نو یو مؤمن بسم الله وای اپ لکشي باندې مړیږي عرض می دا کو اخلاق د پیغمبر خدا سیو اخلاق د پیغمبر رضای خور راغلی را ځان سره دشمن د پیغمبر را روان کړي او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل ضرور ته پاسې دو هغه شفارس لراغلی ما وی طول راتلی ما ته به سوال جواب کړو څه به درغلیو دا اخلاقو دا اخلاقو چې دا کافر تپوس لاتله ناس ورتاو دا بیمار پرسی کوي دا اخلاقو د کافر دعوت لاتله لکه بیگا مولی احمد جمشید چوي د کافر دعوت ورکړې او هغه لته خپل کار پکې کړي نه د پیغمبر وارث راغې اعتراض لځای ګوري موقع ګوري تولې فلاني ذات ته تسلاتله تولې تلې چونګه خپل دینات پاک نه نو په بل چام دا ګمان کوي چې دیوام دی لته چې سبا غرض وي څه دنیاوی لالچ وي څه مقصد وي دا ګمان خو پاغه چاوګه چې دا وس نه رسی مال خو لار سره راکړي زمانه ضرورت نه په لاس ګون نه زیات راکړي په ماول دا ګمان کې زغستا چوکیدارم د دین محمدي چوکیدارم د مارګرو چوکیدارم د پاکستان چوکیدارم د اسلامي مملکتونو چوکیدارم ټول په ما دا ګمان کې استاد دینه ته خټه کې فرق دی شمشیر نے گزانی بچو گنت کسی شمشیر نے گزانی بچو گنت کسی نا کسب تربیت نشو دے حکیم کس خطور بعد خرابی اس مدینہ سنگا جوڑا کی نہ سڑے آگا پا تربیتونو باندے سڑی لڑشن کیا و نہ جوڑی گی او چې چا خټه پاکي هغه وایي ما ته ډیره خپل لار کولا ما ته ډیره خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند لګو ګورا سیرت وګورا په درویش کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو اخلاق بدل کړل د عربو کردار بدل کړ د عربو معاشره بدل کړه ظلمونه په عدل او انصاف باندې بدل کړل یو صحابي فریاد وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بدامنی دا حالات خراب دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته بیا دی تبوینه چوخذ ول عراق نه روانه د زیورات ډکوي لا تخافي الا الله بغیر د الله نه بل چانه ونه یریږي دا سیامن براشي صحابي وای ما وتوي ان دوار توي پلاره کې چاغه د توي قبيله غ ډاکوان دي بدمعشان دي غلدي
نو دا باغی څنګه راتیریږي ما ته نبی علیہ السلام هغه محافظ ګرځېدلی ای به خلکو حفاظت کوي حضرت عدی وای ما یو ښځه ولیده چې د کالو ډکه وه را روانه وه ما تې تپوس وکړه چېرته ځې وی ما ته وی د بیت الله طواف لزم ما چې هغه ولیده چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما ورته بیا ویلې چې هغه ستا هغه خبره رښتیا وه ډاکوان مې محافظ ولیدل د امن والا مې ولیدل دا که زه دا تاریخ بیانومه د دشمنو او د تربګنو یو لوی تاریخ دی هغه علماو مورخینو ذکر کړی دی خبره را لنډومه دغه انقلاب په څه راغی دا تبدیلی په څه راغله هغه دشمنان تربګنای په امن څنګه بدل شوې د یو بل دشمنان د یو بل محبوبان څنګه وګرځېدل هغه د خپل اولاد دشمنان د خپل اولاد او زنانو محافظ څنګه وګرځېدل کم یو قوت او کم یو طاقت راځئ هغه طاقت خپل کو راځئ هغه میشن خپل کو هغه میشن سو هغه طریقه کار سوا راځي یو مختصر نظر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کار باندې اچو علامه اقبال زکوي فاش گویم ما چې در دل مزمر است فاش گویم ما چې در دل مزمر است این کتاب نیست چیزی دیگر است صاف در دوام آغا چه زمان زړه کې پرته ده دا یو عام کتاب نه ده دا یو ناشنا کتاب ده چون بجا در رفت جا دیگر شود جا چو دیگر شد جا دیگر شود چه دا یو زړه تا ګرشي نو ټول بدن کې انقلاب راولي او چې بدن کې انقلاب راولي نو بیا ټوله دنیا کې ملک کې انقلاب راولي واہ زما شیخا اللہ دی پتا رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو چکل آغا دا مولانا عبید اللہ سندینا دا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نا قرآن ہوئے نو اگر آگے آغا دا بنیاد نا کار شروع کو ذکر آغا دا تاریخ مطالعہ کڑے وا آغا دا مخ کے تاریخونو مطالعہ کڑے وا تاسو وګورئ امام شامل په سنټرل ایشیا کې په روس کې تاریخ چلولې و په هغه دور کې چې کله دلته سید احمد شهید او شاه اسماعیل تاریخ چلو امام شامل تاریخ چلولې و خو تاریخ دا هغه سر ته ونه رسید نتیجه ورنکړې شو شهیدان شو جنت وګټه خو نتیجه مرتب نشوه چې کوم د قوم د اصلاح وا سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه تور راواغستا ټوپک راواغستا او زمنګ د علاقه او بنیر دای مرکز وګرځو هغه د هندستان نه روان شویو داغه نیکه او تاریخ روان کړو شاه ولی الله رحمت الله علیه چې هغه فکری او ذهنی تاریخ وو داغه زیر راولګي شاه عبدالعزیز رحمه الله نو هغه فتوی ورکړي چې هندستان داریار دی او دار اسلام نه دی داغه زیر راولګي نو وسیر راولګي هغه وی تر کومه به صبر کو تور او ټوپک راواغستل یو طرف ته د انګريز دورو داغه اقتدار او بل طرف ته د سکھ حکومت په دې طرفونو باندې انگریزم شاته ناړم شو پوشکولی زګای په د سکھ حکومت ختمو د شاه اسماعیل او سید احمد شهید خپل مقصد وو چې موږ به شریعت نافذ کو او دا غي خپل مقصد ور سره امداد کو څنګه په افغانستان کې روانه ده کلنه شاته نور قوتونه ودرېدل هغه مرسته کوله ای خپل کار په وګ په ځای پرې خودل او دا غي نتیجه دار راوته
چې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او د مرګري شهیدان کړل د رستم په خوړ کې سخر راولګي د خپل زومي حلال کو په نوخار کې 300 کسان هغه په توپه باندې والو زول په بالاکوټ کې سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهیدان کړل په کاغان او ناران کې دا غي باقی مرګري وجل او هغه تاریخ باندې وبواړو له هغه ختم کو بیا تاریخونه راو چتیدل افغانستان کې هم نه غاله ولې هغه طریقه باندې روانه نشو کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت نافذ کو ټوپا کې راغسته وو قوتونو له شکست ورکو امریکا او روس په شاتمبول خوشاته سو ګلاړو هغه تاریخونه او چلیدل خو نن ما زپدي مطمئن نیما ولي خو خلک دې موږ ته دعا کوو الله دې نورم په شریعت باندې کلکی خو زما د دای خبره سپینه او صفا کو ما په خوا ویلیو ما د قربانای ګډان به نه جوړ کی وکي ور سره بیا وکړل ظالم الغیب نیما هما لا عقل او سنس را کړي ماله پورا کړی دا زه تاریخ مطالعه کوم زه ګورم زه جذباتی دا سنیم چې زما په عقل جذبات غالب شي زه الحمدلله عقل په جذبات غالب کوم او نن درته داوام چې افغانستان کې برازي انقلابونه لا دا په ځای ولاړه خبره نه ده دا به کېږي داسې به رواني ډېر څه دي لا خو یو خبره کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ ته وګوره په هغې روان شه نو ته به په 23 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم انقلاب راوسته شریعت نافذ شو احکام نافذ شو د زکات لپاره بیت المال جوړ شو زکات ورا جمع کېدو او په خپل مصارف باندې بلګېدو چا نه زنان سرګن شو هغه رجم شو چا غلاو کړه دا غنه لاس کټ شو دا ولي وشو ابتدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې نه و د کمی نه چې زمونږ شیخ الله دې په رحمتونو ولېږي او الله دې قبر منور کړي د کمی نه چې هغه ابتدا کړې وه اول رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید आवाज اوچت کو او اتیا سورتونو کې یو د توحید خبره میدان کې ولاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم بوي ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلقو ود یو غابل خوان راغلو ډالو قولوا لا اله الا الله تفلحوا وای بيد الله نبلاجت سر ګلوال نشتا وای بيد الله نبلاجت پورا ګلوال نشتا وای بيد الله نه درد او تکلیف لري ګلوال نشتا وای بيد الله نه جتونه سر ګلوال نشتا تفلحوا تاسو به کامیاب شئ روایت کے راضی فمنهم من يسب ومنهم من يسوء عليه التراب چا ورته کنزل ګولاو چا به خاورې نستلې چا ولا په مخ باندې توکلا او تر غرمې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو غرمه وړراله لاس کې د بولو ټا او دته وبا چولې او د مخ وینځه هغه چې د پلار حالت او قتل نو په جړا شو لار ولا بسر لاس راک بچے جاړه ما ز الله دل را لګلې شیخ القران الله دې برحمتونه ولېږي زمون دې کلی کې او مشره خزاوا الله دې وبخي ګلای به وتوي اوس زامنو کې الله عالمان وسو کې پیدا کړی آی با منګلا کار مار کو کپڑے وینځلې مشره خزاوا پولیس شیخ القرآن روان کو هغه د دې ځای نه ورپسې پیدل روان و هغه د درې مقبرې پورې आवाज به کو ظالمانو د خدای توحید بیانې ځکه جیل ته بیاي
دا الله توحید چغوي زګي جیل تبعي ډومبي چې دا ټیپونه راوتل نو هغه غونډ گاڑی و پا ٹیپ باندی یو خوا بل خوا پٹھا بتاوی دا ذالکو ما وڑو کیو ما شیخ القرآن یو تقریرو کو پا شب قدر کے اور تقریر دا ازائی کیو چو خلقو ٹوپا کی راوڑی وی اور پا شب قدر کی او سڑیو محتمیم سے بیوتوی دم لوڑ بدانی ہو اور زمانگا پا خوانے مر گرے ہو اڈیر زراورو هغه خلکو ته وی و خلک راشي که خبره نه منئ نو دې مخ ته خو لږ وګورئ کنه چې دا مخ د دروغجن دی او که د رښتیني نو شیخ القرآن تقریر له لاړ خلکو ټوپکې راوړي وي چار چاپېره ټوپکې وي او وی که ده خبره د زیارت وکړه نو ولوبې خان بادشاه مولانا صاحب الله دې وبخي شهید اذان اول هغه بیان وکړه او نوی نوی دا ٹیپونه راو دیو منگ ځان سره هغه ټیپ وړیو هغه بیانو که بیا د شیخ نمبر راغی او شیخ القرآن چې تقریر شروع که نو الغله خو الله شکل هم داسې ورکړی چې سړی به وایي چې د نه بل خوا ونه ګورم هغه له الله اخلاق او عادات هم داسې ورکړي او نظافت او صفایي ښایسته کپړې به یې چولې وي خیستا گرگابای بیوی کلی شیروانی بیوا شمله بیوالی وا او عام کلی کی با بیاد زمیدار گونتی ٹوپای وا سادر با بوگو و چه تقریر و بیان لبتا زان بے تیار کرو شیخ القرآن چه تقریر شروع کا و دا آیاتون شروع کرل پا خدای یقینو که دا خلق بدا سی جرکی دل آغا آیاتون وی او چې کله وسخته وا نو شیخ القرآن به بیا د قرآن آیاتونه ډیر وي تقریر ټیپ شو منګه راړو زمونږه خوا د کلي میانس کې کورو تقریر ما زما مور وا الله دې وبخي او زمونږ گاون کې وا بای وا ترجان بای لوارانو کې وا مشره خزا وا نو منگا چلای ٹاکولی وی وگی ٹاکولی وی پا خواب کٹ کے واچولا پا کوتا کو بیوال زمان کلی که او چرسی او سم جوان دے دے تا چه سو کوئی جوارو ڈوڑا نوے اگا وی لاغلائی چه خلق پلا وڑو وی نو پلا وڑو بیوال نو بیا بے اگا توکی صفا کولی دا بای تر جان بای ناستوا زما مور وا یو دو خزی نوری وی هغه چلای هغه توکی صفا کولی په خوانه مشرانو ته پته ده کشران خو ځدان پیژني اوس خو تریشری دي ما هغه ټیپو لګو چې دا آیاتونه شروع شو او شیخ القرآن په خپل طرز آیاتونه وی نو هغه ترجان بای خپل پلاو را واغسته او اوخ کې صفا کولې او جړلې نو یو افسوس یو که وی و محمد طاهر الله دې شیخ القرآن نو مدرسې ته تلو و محمد طاهر الله دې الله جنتونه درکړي موږ د شرک نه راوېستو موږ زیارتونو ته سرونه کته کړیو موږ اولیاء ته خدایان وی موږ نه خو الله یې ارشو دا آسان کار نو نن خو موږ سید دی او خوشاله یو بیان کوو زما اول ورځو کې داسې جګړې مګړې وکې دي بنیر کې او دلته ماچې راووتې یو کس ما ته وایي چې دننه راځه جنګ شي ما زمړه ما کبډي ډېره کړې ده داسې نورو ځایونو کې اوس الحمدلله اوس خو موحدین دي هر ځای کې او د توحید صدا اوچته شوې ده او چغې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خبره دا وه چې د یو الله عبادت کوي یو الله سره بل څوک شریک او حصدار ونه ګرځوي دا کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت وکړ مدینه منوره ته لاړ د ډېرې مجبورۍ نه د ډېر تکلیف سره د ډېر د عذرونو سره خو هغه له الله مرګري ورکړي
مرګري داسې وو نن که زوام مال او مالاړې خواږه مرګري راکړي دي نو غلطه نه ده اغلا او مالا مرګري ورکړي چې زما مرګري داسې چې په ما ځان قرباني نو دا هغه مرګري به څنګه و ځکه هغه وایي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا که تاسو کې یو تند و د غر عمره سر زر خرج کی د صحابه یو کوړی او یو وګی ته نشي رسیدې زګا دا غي صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیب شوه صحبتم یو سری زاړه مرګري د شیخ القرآن زو لډیر قدر کوم زګا زوام د حضرت شیخ د صحبت مرګري دي زما مرګري زی قدر کوم زما مرګري زما د صحبت مرګري دي هي انساني فطرت دی او غلط کار سره ویني غوسه کوي هغه غوسه وګوره په بد نیت باندې نه یو په ښه نیت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله مرګري ورکړل حضرت ابوبکر د تور میدان ته لاړ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په بستر سم لاستو صحابه خپل خزي بازو پرې خودي مکه کې او مدینه ته هجرت وکړو سره د اعمال دولت هر څه پرې خودل او لال رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه ته چراته صحابه ته وایي ان ننزلنا غدا سبب منګه کوم ځای بستریک دو فإنا قیلا لم يترك لنا منزلا اکیل خو زمنګه ګورونه قبضه کړی دي موږ ته زمنګ ګورونه نه پریدي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی قال فی المحسب اغال گاڑی کې خورګای کې با خپل بستریک دو خیر دې خبره نه ده دا د مشر کاری مشر تسلی ورکي مرګرولا مشر د مرګرولا ډاډ ورکي مشر مرګرولا سره غټي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړو اوس لګ مخ کې وګوره سیاسي میدان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله توحید وکړه مرګري پیدا شو او الحمدلله هغه مرګري ور سره کلک ودرېدل یو دویم سټیپ یو دویم قدم یې واغسته چې وی قتل د مکه کې ابو جهل او دا مرګري اړم شو خلق منظم کول او یو کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګی دا نو هغه په مدینه کې اړم شو يهودو سره معاهده وکړي يهودو کله نن زماني مولا او طالب وي معاذ الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم به فتوا کړی و چې موږ ته وایي چې يهوديان سره ملای او سره ناشته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي سره معاهده وکړي او یونا دونا درینا لسنا یویش معاهده رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې کړی وي اغلا الله یو عقل ور کړو ځان ته په مقامی په کلی کې دشمن نه پیدا کو کمکل سره ځان ته په کلی کې دشمنان پیدا کی کمکل مولا په کلی کې اول ځان ته مخالف پیدا کی بیا وای مسله کو نو کله خو ځان سره ودرو مرګري کا کنه نن چې زمازي کوم په کلی کو زما کلی والا زایونه ور کوي خلکو لا ډېری ور کوي پټي ور کوي لاري کوسي ور کوي کله ځان سره ودرو کله ځان ته دشمن کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهده شروع کړې دویم سټیپ دا واغس چې پته ورته ولګي چې مکه کې مشرکین ولګیدل اقتصادیات مضبوطی هغه اعلان وکړ چې راړی پیسې راړی زیورات راړی او موږ ابو سفیان او دای لیګو چې تجارت پیو کې او پیسې وګټي چې پاغي باندې وسلې والو او بیا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنگ کو خزو په خپل کالی او زیورات ورکړل چې کله هغه شام ته لاړل او تجارت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاذ الله او صحابه سره ډاکوان نو
چای قافلې ته لاره کې ودرېدل او د هغې نه پیسې او مال اخیستو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې دا مال زما مقابلې له روان دی سپلای لاین ورته بندو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته ووت چې لاره ورته بند کی صحابه انسانانو کې جذباتیان وي یو څو کسې مخکې لېږلي وو هغه یې ولګېدل یو کافر یې مړ کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه منصوبه وه هغې ته خبره روانېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په بدله کې دیت ورکړ ولې دیت ورکړو ځکه هغه وی زما منصوبه هغه لا مخکې صرف دی او مخکې قدم دی راته دې ځای روانوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه وروستو ځان سره صحابه بوتلل او په بدر کې ورته بیا ودرېده سپلای لاین یې ورته کټ کړ او د هغې نه جنګ بدر جوړ شو موقع راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه خپل کار وکړو مخکې لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو قدم یو ادا یو حدیث زما په سترګو وګوره نو ته به پې پوه شې زما په زړه پې سوچ وکړه نو ته به پې پوه شې زما په عقل وګوره وتله نو ته به پې پوه شې زما مهربان نو چې ته پې نه پوهېږي نو ما خو پرېږده که نه ما ولې د خپل کار نه پاتې کې ما ته ولې رکاوټ جوړېږي جوړېږي به داسې ډېر رکاوټونه ډېر به راځي او ما به د کار نه پاتې کوي خو ما نشي پاتې کولی د خپل کار نه زه په لاره کې چاته نه ودرېږم زه خپل مقصد لا روان یم بله ورځ پنجاب کې یو ملګري څه خبره وکړه ما ورته ویې ګوره ډریور ګاډی چلوي نو چې هغه ته ټیر پنچر شي نو هغه زر ویل پانه راوالي جیک ولګوي او هغه ټیر وباسي هغه ګاډي کې کېږي او سټپني راوالي هغه ورته ولګوي چې بازار ته ورسم بیا به ګورم کومې سوارلای چې په ګاډي کې ورسره ناست دي هغه ضرور رسوي او بیا ټیر وسي پنچري لا چې دې کې دا پنچر ولګو نو پنجري چې وګوري چې پنچر پکې لګي نو پنچر ولګوي چې ورته وایي نه دی خو برس کړی شلېدلی دی دې کې پنچر نه لګي دی وایي ټوپ خو پکې لګي وایي نه ټوپ هم پکې نه لګي نو دی هغه ټیر راوالي کچرې ته یې وغورځوي او بل نوی ټیر والي اشاعت توحید و سنت یو ګاډی دی په دې کې ارکان سورلای دي او هغه ناست دي او نن سبا زه د هغې ډریور یم زه یې چالوم که ما ته ټیر پنچر شي که هغه ناظم اعلی او که هغه ناظم بلای او که هغه بلی او که هغه بلی زه هغه ټیر راوالم پنچري له وړم چې پنچر پکې ولګو 10 کاله مې په پنچر ولګولو وشو او ټیر ټیکېږي نه اتره ته بیا وایي ټیکي کا نو زه هغه ټیر راوالم کچرې ته یې وغورځوم او خپل ګاډی بیا ما ولې منې کې که ما سره ملګرتیا کې راځه ما بیا مخکې راځه او که نه ما ایسارې زه ګوره ایسارېدو والا نه یم موږ عزم کړی موږ قصد کړی اراده هم کړې ده موږ د شیخ سره وعده کړې ده چې انشاءالله قیامت کې به تا ته مختورونه نه یو موږ به انشاءالله هسکه غړی ولاړ یو او موږ به دا په هسکه غړی وایو چې تا راته کوم میراث پرېښودی و موږ د هغې نه په لکونو مخکې بوتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پاک و معصوم و د هغه نه ګناه نه کېده د هغه نه غلطي نه کېده نو هغه په 23 کاله کې انقلاب راوسته بیا د هغه نه وروستو خلافت شروع شو اول خبره مې کړې وه انسان انی جعلک خلیفة فی الارض زه به انی جعل فی الارض خلیفه اول انبیا دغسې را روانو خلفا بیا د هغې نه وروستو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد خلافت شروع شو حضرت ابوبکر راغی عمر راغی عثمان او علی رالل بنو امیه رالل بنو عباس رالل
او بیا خلافت عثمانیه راغی داغی دو طریقې وي یو خلافت اختیاری وو او یو خلافت غیر اختیاری وو خلافت اختیاری په دوو طریقو باندې وو یو دا چې مخکې خلیفہ راولګید او بل یې جوړ کړ ابو بکر صدیق راولګید حضرت عمر یې جوړ کړ حضرت عمر راولګید هغه دویم خلافت هغه شورا جوړ کړه په شورا کې حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحه حضرت زبیر حضرت سعد دا شپږ کسان واغستل او هغه ته وی اصحاب الحل والعقد هغه مقرر کوي تاسو خلیفہ جوړوي اصحاب الحل والعقد دا غي د لپاره بیا شرطونه بیا د خلافت لپاره شرطونه د خلیفہ لپاره شرطونه پاغي باندې علامه ماوردی بهترین کتاب لیکلی احکام السلطانیه دا سه نور لیکلی شاه ولی الله رحمت الله علیه حجت الله البالغه او نور لیکلی دی بیا پاغي ته ډیر نظم دور مولا نیمه مولای نه خم خدا ورته وامه چې او خلافت روان شو دا خلافت کله په زور راغله د بنو امیہ دور کې کله په طریقه او اختیاري راغې لکه داغې نه مخکې بیا خلافت عثمانیه راغې بیا هم ختم شو خو خلیفہ له څه پکار دي لنډه خبره کوم خلیفہ له لس شرطونه دي پای کې او دوه وام یو دا چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن د پیغمبر حدیث هغه وګورم تا ته پته ولګي قرآن وایي کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون اب یا وایي کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون دا یو آیات سورہ مائدہ کی 2008 کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه یو ځای ته مراړي لبئس ما كانوا يفعلون او ورپسې ته مراړي لبئس ما كانوا يصنعون علامہ نصفی وی هذا ذم للعلماء والاول للعامه دا دویم آیت چې لبئس ما كانوا يصنعون دا رد په علماء زګا دی ول دا د منکراتو طریقې جوړولې کله وی ورته یو طریقه د بدعاتو جوړولا کله بل طریقه کله یو لارا او کله بل لارا اول اول للعامه اول رد پاوامو باندې زګا عوامو بکوله ایدا تاسو نه کو چې دین دیو کنه ضربه وی الا بلا برګردنی مولا بس مولا ذمہ دار دی او مولا بوي وی بدامیان د خدای خویان دی موږ مولیان به سوار جنت ته ځو په یو بل راړولا نه اول امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د دې وجه حدیث کې راځي مروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ادا الله د دین امر کوي او خلق د منکراتو نه منی کوي خلق د نارواو نه منی کوي فإن الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لا تدفع رزقا ولا يقرب اجلا دان رزق کما یو نه ټنی دی کوي امر بالمعروف و نهی عن المنکر گویا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الاولا یوشک ان یعممهم الله بعقاب منه که تاسو امر بالمعروف و نهی عن المنکر نه گوی الله به عذاب راولیږي د خلیفہ لپاره یو دادا دویم دا چې هغه مدافعات کوي د مسلمانانو د ملکونو نه به مدافعات کوي د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکي دانه چې په مسلمانانو ملکونو په تباہی کوي د هغه حفاظت وکي قدم په قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلفاء دا کول
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د حضرت ابوبکر دور چې د هغې نه بعد راغی یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم شپږ کسه مرتد شوي وو ښه څو شپږ پای کې یو دوه وو چې هغوی بیا ایمان راوړه یو پکې کاتب د وحی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی به یې اول لیکله بیا مرتد شو خو وروسته یې بیا ایمان راوړی و چې د پیغمبر په وخت کې مرتدین پیدا کېدل طیب لا څوک دی وی چې د په وخت کې به مرتد نه پیدا کېږي څوک به د حدیثو نه انکار کوي څوک به د قرآن نه انکار کوي څوک به د جبریل نه انکار کوي دا څه خبره ده دا څه کمی نه دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت کې مسلمة الکذاب پیدا شو اسود انسی پیدا شو خو هغه هم سر وخوړه لاړل او د هغې هغه تاریخونه ختم شو زندست نام فرخ نوشیر و بعدله زندست نام فرخ نوشیر و بعدله گرچه بس گذشته نوشیر و نمان و پیر لا شراک سپردند زیر خاک سنا بخورد که دوست خوانمان آغا خاورو داسی و خوڑا چاڑو کی ام پاتی نشو او ننم دا نوشی روان نم جوانده ده ننم دا شیخ القرآن نم زنده باد ده تا کارو کا بڑا پریده دا خلقو خبری نم مرتدین پیدا شو دا حضرت ابوبکر په وقت کې او ډاله پیدا شو او هغه کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله وی خو سره دا هغه نه هغه وی من به زکات رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکو ابوبکر لا نه ورکو زکات دې انکار نه کړي خو صرف زکات ابوبکر لا نه ورکو په خپل بخوخه به کو حضرت ابوبکر وی خان زبدای سره جنگ کو حضرت عمر غونډه سړی هغه وته ودرید یا تسکه هغه چا سره جنگ کې چا کلمه وای مسلمان دی حضرت ابوبکر ورته وای والله لو منعوني قالا كانوا يودونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلنهم قسم په خدای کې د ایمان یو پړې منی کی چاغي باندې د اوخ پټړي اقالغه پړی ته وای چوخ کې نه ایشي کی او بیا ول د خپو تړي چې پاتې نه عربو با هغه له یو پړې جوړ کړو بیا به یو کاړغونی جوړ کړو هغه به وتوا چولا نو چوخ به پاسو نو هغه به راوغسته په سر به کې خدا دا اوسم چې دا سپین ټوګه په سر چولې دا پاس به کاړغونی پرته دا غدا حضرت ابوبکر وی کې یو پړې رانه منی کو قسم په خدای جنگ اور سره کو او حضرت ابوبکر وی حضرت عمر ورته چې بیا دای سره جنگ کې نو اسامه خو ملګا پله کنه اندرونی را تا فساد دی حضرت ابوبکر وی هغه به هم لیږم ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری وخت کې لیږه او حضرت وفات شو دی پات شو اوس به لیږم حضرت ابوبکر ورته وی لو جرت کلاب المدینه برجل ازواج النبی صلی الله علیه وسلم کله مدینه سپید نبی علیہ السلام بیان د خپل راکاږي بیا هم زه اسامه لیږم او دای سره به جنگ کوم د دای مقابله وکوم کله نن زمانی مولای مړاغی کلمه وی دی ور سره جنگ کوي کلمه وی حضرت ابوبکر وی حضرت عمر وی ما چې د ابوبکر دی اعظم توکتل قد شرح الله صدری الله زما سینه کولاو کړه او ما وی زم در سره مرګره او درېږي به قائد هغه ته وای چې هغه په خپل موقف کله ګلاړي قائد هغه ته وای چې هغه یو عزم وکي بیا د هغه نه رستو کیږي نه قائد او لیډر او امیر هغه ته وای خلیفہ او امیر المؤمنین دا یو شی دی چې هغه یو قصد او اراده وکړه هو دلایل ورته معلوم شو اراده غلطه پرې دی خدا نه چې هغه وایي یاره مرګري را نه خپکی یاره تاسس کی یاره جماعت و ځای کی دا پروا به نه کوي او خپل کار مخ کې بیاي او دا د اولو العزم خلقو کار دی چې هغه کلکی مضبوطی او استقامت والی
حضرت ابو بکر صحابه لګل وی دو کوي دی وای آی د سمندر نه پوری شو کشتای پوری کړي ابو الله الحضرمی دا غدستی مشرو کم چې ور پسې تلیو صحابه ته مرګرو ته وای موږ ته خو امیر ویلی چې دوی گرفتار کړي کشتاشته نه خو دریاب ته دانګي کډوب شو نو ډوب شو او کلاړو نو بینیو اسونه په دریاب واچول د چا گیټولا پړکولا دریاب راغی د چا زنګنولا او چې پوری شو مانین د زکات گرفتار کړل ابو الله الحضرمیل دی ولار دی غوي الحمدلله الذي ذلل بحره الحمد لله الذي ذلل بحره وانزل بالكفار اهدى الجلائل عجیب اشعار عجیب خلقونو د صحرا خلقو د خشکو خلقو صحرائی مخلوقو وغیل اللہ سورہ عقل و زیرکتیا ورکڑی وا الحمدللہ الذی ذلل بحره وانزل بالکفار اهدى الجلائل دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل داغا اللہ حمدنا ما چمگلے دریاب دخپود لاندی کا پخوانو لاد موسیٰ علیہ السلام مرگرو لے دریاب دو ضائع کھڑے ہو او مگلے دریاب دخپود لاندی کا او آمانی اند زکاتیونی والا اور آئے استل چکلا اسلامی مملکت اگر مضبوط شو نو بیا واغ خپل قوانین اسلامی نافذ کئی نو تی مضبوطی تو تا پریدی اولی خطلق مضبوطی تو تا پریدا کنا یورپی ملکونا راولا گیدل عراق تباہ کو صدامی انہی واغے پانسی کو لیبیا تباہ کرا او دا آگی مشری انہی وقت کرنا قذافی آگے وجہ افغانستان دڑی وڑی او تباہ برباد کو نن کا پا افغانستان کے پا امن ناس دی دا پاکستان دا وجہ ناس دی آج اگر افغانستان میں امن ہے پاکستان کی وجہ سے ہے پیچھے پاکستان کڑا تھا اور پاکستان ساتھ تعاون کر رہا تھا اب بھی پاکستان اگر نہ ہو ایک منٹ بھی وہ نہیں ٹھہر سکتی پہلی بھی آئی تھی پہلی بھی طالبان کی حکومت آئی تھی 1 گھنٹہ میں امریکہ نے سب کو ختم کر دیا پیچھے پاکستان ایک قوت ہے ایک طاقت ہے ایک ایٹمی قوت ہے پاکستان کا ایک مستقل فوج ہے جو ساری دنیا کی مسلمانوں کے لیے یہ فوج ہے یہ حرم کی حفاظت کے لیے ہے آج لوگ پاکستان کے خلاف ہماری اداروں کے خلاف بول رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک ہی چلتا رہے گا کس وقت تک چلتا رہے گا نبی علیہ السلام نے 23 سال میں پوری ملک عرب میں انقلاب لایا وہ معصوم تھی وہ پاک تھی ہم گناہگار ہیں 23 کو 4 میں ضرب دو ہم تب انقلاب لائیں گے اور اسلامی قوانین صحیح طریقے سے نافذ ہوں گے اور یہ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے آنے والے دور میں پاکستان مسلمانوں کی پناہگاہ ہوگی آنے والے دور میں پاکستانی افواج سارے مسلمانوں کے لیے امن کا پیغام لے کر جائیں گے انشاءاللہ پاکستان یہ مسلمانوں کے لیے واحد ملک ہوگا آج اگر ہم اتنا اجتماع مقرر کرتے ہیں ہماری اوپر کوئی پابندی نہیں انتظامیہ کی طرف سے بھی نہیں ملک کی طرف سے بھی نہیں اداروں کی طرف سے بھی نہیں یہ کیوں اگر اسلامی ملک نہ ہوتا ہم ایک درس اور ایک بیان بھی نہیں کر سکتے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس ملک میں امن کی زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے حالات تو ہر دور میں گزرتے ہیں آتے جاتے ہیں کبھی ہمیں بھی تھریٹ وغیرہ ملتے رہے
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون. ایک دفعہ بادشاہ آیا تھا، بیت اللہ کا طواف کرنے لگا، ارد گرد اس نے اپنی فوج اور سپاہی کڑی کی کہ اندر کسی کو نہیں چھوڑنا. اسی میں ایک زمیندار بندہ، ایک سادہ سودہ بندہ صفوں کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوا، طواف کرنے لگا. بادشاہ سے پہلے حجر اسود کو چومتا رہا اور بادشاہ کو کہتا رہا باہر ظلم کیا کہ اندر بھی آپ نے حرم میں بھی ظلم شروع کیا. طواف جب ختم ہوا تو بادشاہ نے حکم کیا اس کو زمینی حرم سے نکال دو. ادھر جلاد کو بلایا اور جلاد کو کہا کہ اس کا سر قلم کر دو. بادشاہ کا وزیر برمکی کڑا تھا تو اس نے کہا بادشاہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس نے جو کچھ کہا اس کو معاف کر دو. بادشاہ نے کہا نہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا. وہ زمیندار، وہ مجھ جیسا سادہ سودہ، وہ ہنسنے لگا اور قہقہے لگانے لگا. بادشاہ کو وزیر نے کہا دیکھو تم اس کا سر قلم کر رہی ہو اور یہ پھر بھی ہنستا ہے، یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے. بادشاہ نے اسی پوچھا کہ کیوں تم قہقہے لگاتے ہو، ہنستے ہو؟ اس بندے نے کہا بادشاہ بھی پاگل ہے اور وزیر بھی پاگل ہے. اللہ نے فرمایا لا یستقدمون ساعتا اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون. جو نیٹا جو ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. بادشاہ کہتا ہے میں اس کو قتل کرتا ہوں، وزیر صاحب تم کہتے ہو کہ اس کو نہ قتل کرو. بادشاہ حیران ہوا کہ ایک ایسا بندہ ہے. ادھر عرب کا مشہور شاعر اس نے اس کے بارے میں فرزدق نے کہا هذا الذي تعرف البطحاوت ادو، هذا الذي تعرف البطحاوت ادو والبيت تعرف والحل والحرم. یہ وہ انسان ہے جو زمین ہل اور زمین حرم والے جانتے ہیں. وہ تھا زین العابدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواسا، خاندانی لوگ جن کی طینت پاک ہو، جن کے خون میں اپنے آباء و اجداد کا اثر ہو، وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتے. حضرت شیخ القرآن اکیلے تھے، انہوں نے انقلاب لایا. تو کیا آپ لوگ انقلاب لانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ میرا ساتھ دو گے؟ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہم پاکستان کی حفاظت اکٹھی کریں گے. پاکستان کی حفاظت کے لیے مل کر ہم سرحدات کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ قرآن و سنت کے قوانین کو نافذ کریں گے. اور انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ پاکستانی افواج بھی، پاکستانی ادارے بھی، پاکستانی عوام بھی، پاکستانی علماء بھی انشاءاللہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس ملک کی دفاع کریں گے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. دعا کریں، بیٹھے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. استغفار ہوا یہ درود شریف ہوا یہ بیا دعا کرو.